بسم الله الرحمن الرحیم. په موضوع باندې مسح کول دا د احنافو په نسبت باندې څنګه دي، د دې حکم هغه څه دی. یو پیره د امام ابو حنیفه رحمه الله نه یو انسان هغه تپوس وکړ چې د اهل سنت والجماعت د دې علامت خو ما ته وښایه چې د دې علامه څه ده. جناب امام صاحب هغه ورته وفرمایل چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه دا په ټولو صحابو باندې دی افضل ګڼي، دارنګه حضرت علی او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهما سره به د محبت او اعتقاد هغه ساتي. دارنګه دریمه خبره دا ده چې په موضوع باندې مسح کولو ته به دی جایز وي چې په کوم انسان کې د صفات موجود ني دغه انسان اهل سنت والجماعت نشي کېدی. نو د دې ځای نه دا خبره معلومیږي چې د احناف په نسبت باندې یو انسان هغه د موضوع مسح نه مني چې په موضوع باندې مسح نشته، دغه انسان اهل سنت والجماعت د دې دایره نه بهر دی، په دې کې دننه نه دی. یو انسان د عقیده ساتي، په دې خبره یقین ساتي چې را په موضوع باندې مسح شته، په دغه صورت کې د اهل سنت والجماعت په دایره کې را دننه شو. دارنګه دا نور دوه کارونه چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په نور صحابه افضل ګڼي، دا غي درجه په خپل ځای باندې خو د درجه هغه په دې نور باندې اوچته ده، دا به دې عقیده ساتي. دارنګه حضرت علی او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ عقیدت ساتي، هغه سره به مینه ساتي. که چا دې سره بغض ساتو، چا